چې په کومه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه نه ایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ وی هغه مخامخ بالخانه کې ګوري؟ ویلاو ویل هغه جنۍ وخندل چې تی ولیدې نو د هغې د غاښونو رڼا په ټول جنت پرېوته نو ټول جنت یې رڼا کړو. وی دا څوک ده؟ وی ستا مطلب چې الله کمې هورې ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده. وای اوس پوښتنه وشوه چې دا د جنت حورې به څنګه وي؟ الله ورته وایي نور به یې په خپله وګورئ چې راشئ ولا وکأنهن الياقوت والمرجان. دا حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو په شانې وي. د یاقوت او د مرجانو په شانې دا بچا ته ملاویږي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ته ګناه قادر شوی ګناه لاس له درغه او زړه کې دله راله چې د دې به خدای مانه تپوس کوي او تېروسته شوی چې تېروسته شوی الله وایي چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پرېږدي دې سړي ته به زه په قیامت کې اعلان وکړم چې 2 جنته مې ورکړه. انعام 2 جنته. دا به څنګه جنتونه وي؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینې چشمې بهیږي. جنتیان به پکې څنګه ناست دي؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. دی جنتیانو به تکیا والی وي. داس تکیا به والی وي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د شنو ریخمو نه وي. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کیلا خورم د کیلې بوټی به راوګد شي کیلا به سپینه کړې ستا خولې ته راو او به چې د اکبر باچا لاټه ته لاس مه خوځوه په خوله کې واله. انار خورم انار به راوګد شي سپینې کړې دانې به خوله کې درته واشي تا به تکیا وه. نوکران به څنګه وي د دې جنت؟ نوکران دلته خو نوکر هغه چې یا پوزه نه یا غوږ نه یا بونډۍ یا څه بلایي پې که نه هغه نوکران. نوکران وایي نوکران د جنت به داسې وحلوا اصاور من فضه. د جنت نوکران به داسې وي چې د زرو کنګڼې به په لاس کې وي. په جنت کې به سلیم کالی اچوي سړي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. په هغه خسته لاسونو باندې به اوبه درته پیش کوي. خسته به څومره وي دا نوکران؟ اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چېرته ښایسته سړی وښایه شته؟ ښایسته سړی شته چېرته پاکستان کې؟ هر یو چې ګورې څوک بونډی دی څوک کنډی دی څوک څه شی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والی او زمونږ هم ګیره میره ګومنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه یي ملا صاحب. ښایسته به څومره یا نوکران الله وی خسته به دومره اذا رأیتهم حسبتهم
لؤلؤا منصورا خسته بدمرئ چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی خسته به دا نوکران دومرئ لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاویږي خادمان د جنت به داسې په هفته کې به امام ترمذي لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي که نه کننګمبار کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا که نه او د ښځو دلته یو توبره اچوي چې دې کې څه شي کې بلاون دی دلته یو داسې شی اچولی پوه شوې بس هغه توبره ورته دا هم ته کمه نه ده یعنې دې ته وګوره دې درې ګزې ټوپی هغه توبره اچولي نو حیران به شي چې دې کې څه شی دی څه مې وی په جنت کې به په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅېږي ښایسته ښایسته یو جنتي به فوټو راوچت کړي چې دا خو ډېر ښایسته دی فوراً به دا جنتي دا فوټو په شان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه خدای وایي چې دا ښایسته دی به ته داسې شه زما په دې خبره پوهېږې جنت د غم ځای نه دی چې مازدیګر ټایم شي الله به ورته وایي خوشحال شوي به یا الله څه کمی نشته هر څه ډېر الله به ورته وفرمایي یو کمی شته دی تیار شئ ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي یا الله دا مزه لا چرته چې راپاسې وایي به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار نه هورې او نه غلمانان او نه څه خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی الله به وایي ټیک ده تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای دې ته په هفته کې یو ځل دې ته په پلاني دی پلان یو جنتي به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هره او د ورځې څو ځله خدای ته کتل یا الله په هغې کې مراوله یا الله د خپل حبیب په خاطر په هغې کې مراوله چې د ورځې څو ځله ورکړي نو زما عزیزانو ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه د الله ذات دی او ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه جناب محمد رسول الله دی زما په خبره پوه شوئ دې دوو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړئ ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړي چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو داسې سجدہ وکړه یار ته چې سر ته دې پته ونه لګي 24 घंटे दिन तो तेरी ही तस्वर में गुजर जाती है
और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता. जमा په خبره پوهیږي د سین حیدرآباد ناغه ورځ یو سړی ما ته ټلیفون کوي ما ته وایي مولانا صاحب یو فوټو راواستوه. ما زما فوټو څه کې خوارچا خو مولا فوټو دی نه مولا ګیره به یو وای نه کنه ډېر مې شوق دی مال ډېر دی زه خوښ یم ویل ډېر مې خوښ مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. پزړه کې دي چې د چا تصور یې هلته د تصویر ضرورت نه. بیا په عشق کې واورئ 2 درجې دي یو فراق دی او یو وصال دی. دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه ښیي؟ دا الله پاک څه کمی راځي چې مونږ ته دنیا کې وښیي؟ د اسمان حجابات لرې شي او وایي چې وګورئ دا دی الله څه کمی راځي؟ ولې نه ښیي؟ ولې؟ ځکه چې دنیا فانی ځای دی او الله باقی ذات دی. نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته ښودلي دي چې ما سره به ټول عمر تېرې دلته دا خوند ځای نه دی خوند به هلته اخلي. بیا زما په دې خبره پوهېږئ د خوند ځای به جنت وي. ګوره یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه وه طبیعت یې خراب دی. یو سړی ما ته راغی جي کویدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی. یاره جي منمه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او ته دې زر کوئ او مرمه به جنۍ سره زما ډېر لو دی لو دا د کیسه نظامن دی مینې ته لو وایي لو زما ورسره لو دی. ما لې ډېره ښه ده بس واده وشو. هغه رونه مونږ چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وریجې نو دی ورته وایي چې وریجې په تندر ولګوئ او د 9 تاریخ هم بندوبست وکړئ چې ډولۍ زما راځي. زه د 9 تاریخ په انتظار یم وریجې په تندر ولګوئ. نکاح ما وتړلو چې ما وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو مال څنګه حال دی ویلې بس ښه یم نو مال څنګه ښه یې ته خو ډېر ښه یې ویل خدای دې په تندر ولګوي. مالې چل څه دی ویلې بس پرېږده یې مال ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی. مور یې ډېره تنګه کړه هغې وله واده وکړو چې واده یې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډه که واده رامنډه که. مور رامنډه کړ چې بچیه میله مې سپېره شه څه چل وشه ویل چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخڼوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې پوه چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې خدای هم ته خلاص قدر. پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي. نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې. عزیزانو اخري کې ما مضمون څه بل و خو خدای خبر په ګډو وډو سر شومه که څه چالو شو ما څه د معراج باز تاسو په مخ کې کولو. अब इंशाल्लाह ब्या किधरे प्रोग्राम हुए थे करती हैं अब हाँ टाइम है जो मरमाल तो निकाला खुगी भी कब
غاړه مې خوږېږي په ایمان درته هم خبرې نشم کولی، خو دا ستاسو کې څوک بزرګ ناست دی چې دا ما نه خبرې وباسي. زما عزیزانو سوچ وکئ، دغم وخت دی د نوح علیه السلام په قوم چې طوفان راتلو، نو نوح علیه السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا، ته به په کشتی کې قوم به دې تباه کېږي. د چې کشتی جوړوله قوم ورته دا څه کوې؟ ویل کشتی جوړوم په تاسو طوفان را روان دی. نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې، ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې مونږ به تباه کېږو. دا له څه وایي لکه ستاسو کوم دلته په پېښور کې مړی ملا جړېل نه ایمې لګې وایم. اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان وی دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي، پې ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې هلي هغه د بجدګر ملا دشمن شو، وایي ګاک مې خرابوي. ګاک د ستا لیټۍ وخوري، د هغې بیړه غرقه ده. نو دی کشتی جوړوي، نو هغې به خندل چې ده ته ګوره ای پې کې کنده میں کشتی جو سنتے تسی تباہ و سوتے تسی. نوح علیہ السلام خدا ته وایي چې یا الله دی خو ما پورې خندا کوي. الله ورته وایي چې دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لږ غوندې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې جړا به هم څوک نشي رکاولی. چې طوفان شروع شو، یو ساس کې به د اسمان نه د کوهیتور غر عمره را پرېوتو، یو ساس کې، او ځمکې به د لاندې اوبه را خارجولې. خپل زوی ته یې وویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم، سور شدی کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته. هغه وایي زه به غر کې پناه والم. غره ته لاړو، یو سوړه کې ننوتو، ځان پسې هغه سوړه بند کړه، خپلې تشې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب شي. خدای کولی شي که نه شي کولی؟ خدای هر څه کولی شي. دې خوا وګورئ، امریکا تلې وه، نن دنیا لګیا ده امریکا چوپړ پاوړ دی، امریکا چوپړ پاوړ دی، امریکا چوپړ پاوړ دی. دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده، د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر. 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو. مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر، مقبوضه هلکه خو په تندرې ولئ یا هندو ته حواله کوي یا پې دا پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ. تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین پې ور پرېږدئ، که د واجپای نه یې ښځه رانوسته په دې مخ مې تو کوي. خو مقبوضه کشمیر او مقبوضه، کله به امریکا پکې خبر، امریکا سوپر پاور و. نن خبر شوي یئ چې په ریاض غوندې ځای کې خودکش حملو کې څومره امریکنیان تباه شوي دي. خودکش تر اوسه پورې یو کافر خودکش حمله نه ده کړې. هغه زړه خودکش حملې کوي چې کوم زړه کې د محمد رسول الله تصویر وي. د کابل زه وایم چې نن په کابل کې تاسو اورئ چې دومره امریکنیان مړه شو، دومره مړه شو، دومره مړه شو. سره د سوپر پاور طالبان نه دي، دا هغه 15,000 ملایکې دي چې کومې د بدر میدان ته نازلې شوې وې، هغه پاس نه دي تلي، په دې غرونو او په دې عربو کې ناستې دي. او ان شاء الله د امریکې اورمیک به په خدای ماتای. خو کومون کې صحیح اسلام راغی، کومون کې صحیح دین راغی، کومون کې صحیح مذهب راغی، دا زه نه وایم، زما د کور خبره نه ده، زه څه شی یم، ما نه خو سپی یم ښه دی.
بزیګر مولا نه سپیم خده هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي ما سره به زما د عمل حساب نه کیږي زه نه ویم الله وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين خپکیږئ ما غمجن کیږئ تاسو به په ټولې دنیا اعلی او سربالا یئ او په دې شرط که تاسو کې اسلام راغی او تاسو کې ایمان راغی نو الله دې هغه ایمان او هغه حیا او هغه دین مونږ کې راولي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي هغه کار دی الله زمونږ نه واخلي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي عزیزانو زمونږ ژوند د اوښانو کاروان دی لږ وخت کې به راباندې تیر شي او بیا به عمر له جاړو